سلامونه ملګرونه کې هلي احترامات په پښتنه سیمه کې په دیر کې په سواد کې په مومندو کې په وزیرستان کې دغه سي ټولو سیمو خلک چې دغه وخت په وخت باندې کمپاین کوي مهم چلی چې باید دغه په سیمه تسهیلګری راشي او دغه سي دغه سیمه وده وکړي نو مسله دا ده چې واقعي دغه کارونه دغه څوک هم چې دا کار کوي سرکاري ادارې دي که غیر سرکاري ادارې دي که پرایویټ انویسټرز دي او یا سماجی فعالان دي دغه ټول کار د ستاینې وړ دی او په کار د ستاینې وشي موږ وخت په وخت ستاینه کوو هم خو په دې کې ځینې هغه رکاوټونه دي چې هغه د مهم سره تعلق نه ساتي هغه د کم هغه په دې مهم په دې سیمینارونو په دې انټریکشنز باندې هغه نه حل کیږي هغه مسلې هغه زموږ د رویې مسلې دي مثلا دا چې موږ خفه کیږو منه خو زیاتره خلک په دې ځینې خلک ماته بدرد هم وي خو کومه چرته زنانه وینو هغه لک پیشنې زموږ نه بدلی یا زموږ د روایتونو بدلی نو موږ هغې ته بیا خامخه د هغې نه سترګې پورې راپورې وباسو او یوازې زنانه نه بلکې که موږ ښایسته هلکه هم وینو په خپله سیمه کې نو دا زموږ د ټولو بیا کمزوري او مجبوري او د ډېرو خلکو بدقسمتۍ نه بخښنه غواړم خو د ډېرو خلکو دا مجبوري چې د هغه نه بیا سترګې پورې راپورې وباسي نو ظاهره خبره ده خلک دلته چکر له راځي هغه د مختلفو سیمو نه راځي د هغې مختلف کلتور د هغې مختلف د لباس لایف سټایل د هغې بدلي لباسونه د هغې بدلي حرکات سکنات به هم د هغې بدلي بیا دغې سره دا هم خبره تړلې ده چې زمونږ په کوم د سیلګرۍ چې کوم ځګونه دي په هغې کې اکثر مقامي تنظیمونو یا مقامي خلکو دا بینرې پوسټرې لګولي یا بورډونه یې لګولي چې دلته تصویر ویستل منع دي یا دلته میوزیک لګول منع دي یا دلته زنانه د پرده کوي نو دا تمه کول په خپل علاقه کې چې د لاهور نه د پنډۍ نه د اسلام آباد نه د حیدرآباد نه د کراچۍ نه یا د یو بلې سیمې نه راغلی کس دغه خاندان یا کپل چې کوم دی نو هغه به دغه ته بورقې اغوندي نو دا ممکن نه ده زمونږ کلچر په خپل ځای موږ ټول خویندې میندې بورقې اغوندي او دا زمونږ کلتور دی ښه دی بد دی هغه ځان له یو جدا سبجیکټ دی خو هغه خلک چې راځي نو هغه موږ دې ته نشو باون کولی چې هغه دی بیا زمونږ د روایاتو مطابق یا زمونږ د ثقافت مطابق دی دلته طرز عمل وکړي وجه دا چې ثقافت دا زما استاد دی د هغو دپاره دا ثقافت نه دی بل هغې دلته څه کور او اوسېدو له نه دي راغلي بلکې هغې 2 ورځې 3 ورځو یا ورځ 15 ورځې 10 ورځو له راغلي او نه دا کیمرې تصویران ویستل او میوزیک اورېدل او دا نو هغې دلته څه نیای نه ده مړه یا نه د اسانیانو ماتم له راغلي دي چکر له راغلي دي ظاهره خبره ده هر چا خپل خپل پرایارټیز خپل خپل ترجیحات خپل خپل اندازې فکر نو دا پابندیانې هم ډېر زیات دا رکاوټ دی دا د رویې غټ رکاوټ دی بس هغې راځي تصویران وباسي په مهذبه طریقه او هېڅ بله دا ده چې که موږ د پردې خبره کوو نو دغه خلک هم څه لغړ خدای مکه نه راځي خو بس دا ده چې د هغې هغه د ژوند تېرولو انداز بدلي ظاهره خبره ده کم خلک چې راځي نو هغه یو موږ لویر کلاس غوندې خلک زو یو میډل کلاس خلک زو ځي نو لویر کلاس او میډل کلاس کله یا لویر میډل کلاس چې کوم دی نو هغه دغه ځایونو کې انویسټمنټ نه پرېږدي شاته څه کیپیټل څه پیسې نشي لګولی پیسې لګول صرف او صرف دغه اپر کلاس یا اپر میډل کلاس خلک کولی شي چې ستا په سیمه کې اوس زه غوندې کس لاړم کومراټ ټپرسکونه په یو ملګري او بوچې یم ساک سوکړک او شملې بیا بنۍ پروت یم لکه زما نه هلته شاته نه پاتې کېږي کم خلک چې خرچه کولی شي فیملی سره تللی شي نو د هغې ظاهر خبره د هغه د ایلیټ کلاس د هغې د ژوند لایف سټایل بیا بدلي په دې موږ ټول پوهیږو او دې نه علاوه بله خبره دا ده چې په دغه ځګونو کې د سهولتونه چې کوم دي که موږ ډېر هم کمپین وچلو که موږ ډېر هم ځان ستړی کړو اوس دا شاعرانه خبرې دي چې یاره سړی لاړ شي یو ځای ته هلته پروت وي او نیټ هم کار نه کوي ډېره مزه کوي 10 ورځې 15 ورځې تېرې کړي داسې د وینا د حده پورې ښه خبره ده خو یو کار یو بزنسمین یو بیوروکریټ یو دفتر کې ملازم یو کار والا کس هغه به یې شاته دفتر دی څنګه د موبایل او د انټرنیټ نه هغه کټ کوي په دغه ځایونو کې د موبایل او د خبر اډبینډ سهولت ډېر زیات پکار دی دا نشي کېدی ځکه کور دی کلی دی چم ولس دفتر کار روزګار دغه ټولې خبرې شاعري په خپل ځای چې موبایل کار نه کوي او سړی بېغمه پروت دي که نه خو دغه صرف د وینا د حده پورې ښایسته خبرې دي په دغه سیمو کې اوس دا پمپونه او دا هوټلې ځای په ځای باندې سیوا شوي د واشروم سهولتونه اوس دا فطري تقاضا ده دا د تاسو ته به د نفاست او نزاکت نه لري خبره ښکاري خو لکه زنانه د هغه شینغر ته لاړه هغه زه دغه ځګونه چې یادوم د دې مطلب دا نه چې خلک منه کوم چې دغلته لاړ نه شي خو لکه زنانه کومراټ ته لاړې په کومراټ کې زما د ملګري ما ته بېګا ذکر کوو چې واشروم داسې چې تا به ګته غوندي او ګته به لاس به دې ورسره نیولی چې څوک را باندې راننوځي که نه او بیا د هغې کې د هایجین سهولتونه د لاس وینځلو اوبه یخې وي د استعمال نه نو دا ټولې خبرې بیا میټر کوي اوس زنانه په تندر وله سړی لاړه نو هغه به څه کوي لکه 3 لوټې به یې اخیستي چې ته بوټو کې به د غل غوندې یو خوا بل خوا ګوري تقاضا به پوره کوي بیا به لاس هم نشي وینځلی لاس ورځای ته به ځان رسول دا ډېرې زیاتې مشکلې خبرې دي که موږ غواړو چې په دغه ځای کې د سیاحت ترقي وکړي سیلګري دې ترقي وکړي سیلګري دې راشي او دغلته د مقامي خلکو ژوند دې ورسره ښه شي اینډ ګول چې کوم دی نو هغه ګوره ژوند ښه کېدل دي د باقي خبرې یا ایکسپوژر یا د علاقې حسن خلکو ته یا علاقو باره کې خلک ایمیج ښه جوړول دا ټولې خبرې په خپل ځای هم صحیح دي خو اینډ ګول چې نو هغه فاینانشل ګین وي
مونږ غواړو چې خلک راشي زمونږ سیمه وپېژني زمونږ خرابي وپېژني زمونږ کلتور هم وپېژني زمونږ سیمه هم وپېژني ښایست هم وګوري خو دلته دې په دې سیمه کې څه لږ ډېرې پیسې پاتې شي د خلکو روزګار او د خلکو ژوند ورسره بدل شي نو دا یاد ساتل ډېر زیات ضروري دي کله چې مونږ انویسټمنټ غواړو کله چې مونږ د خلکو راتګ غواړو نو پکار ده چې بیا کم خلک دغلته انویسټمنټ کوي کم خلک چې دغلته کمپین کوي کم ادارې چې دغلته کار کوي نو هغه باید دې خبرو ته سوچ وکړي بل د سړک خبره ده دغلته څوک اډونچر لنیزي لکه چې اپ روډ اډونچر دی نو هغه صرف ځوانان تللی شي هغې دپاره نورې ډېرې سیمې دي اوس تا سړک سړی اوچتۍ او راخلاصوي کلمې سړي ریز مریض کي او بیا هلته د لامبلو مامبلو ما تاسو ته وایي چې مناسب انتظام نه چې سړی فرېش شي سهار خپل چکر انجوای کړي او شپږ اته غنټې کې سړی تیمرګر د کمراټ ته رسي اگر چې دا په یو ښه سړک کې دا دوه نیمې غنټې ولاړ ده مریض کېدی شي زنانه کېدی شي که نه بیمار کېدی شي بوډا کېدی شي ضعیفه کس کېدی شي نو د هغه نه ته دا ته منه شي کولی چې هغه دغه سخته برداشت کړي په دغه سړک باندې کمراټ ته یا بلې ښایسته سیمې ته سفر وکړي هلته انجوای کړي لس اته ورځې لس شل ورځې لس اته غنټې لس شل غنټې دین علاوه په ټوریزم کې بنیادي خبره په دغه ځای کې بیا د خوراک او دغسې نور سهولتونو موجودګي ده نږدې ورځو کې زه ملګري سره هسې په بل کار تلي خو بیا بهرحال یو سیلګرۍ یو ځګي ته ورلو نو هلته موږ هوټل کې روټۍ غوښتنه وکړه نو هغو سړه روټۍ راوړه او هغه داسې اسکواش ټیپ غوندې موږ راښکه نو ما ورته وروره ګرمه پیدا نه شي ویې نه بس په دې غره په سر کې چې تعالی خدای هغه دام درکړي دا ډېر شکر ویستل پکار دی سبحان الله او دا ما عجیبه خبره دا چې بای ته دغلته روزګار کې که نه دغلته تصوف او فیلاسوفي او ځان صوفي جوړ کړی که نه بای ستا روزګار دی خلکو له ښه سهولتونه ورکول دي نو څونه چې دغلته خلک روزګار کوي نو هغه د دې خبرو ته خیال وکړي چې خلک سړو روټو خوراک ته بهرحال تیار دي او اخري یو دوه درې خبرې هغه دا چې ریلیجس ټوریزم په دې کې دا ټول دا ټوریزم انټیګریټډ غوندې سیز دی دا یو پراخه سیز دی کوم چې ریلیجس ټوریزم دی مذهبي ټوریزم دی هغه زموږ په سیمه کې دا د ګنداره د تهذیب یا نور بلا ډېر تهذیبونه تېر شوي دي که بودیسټي که هغه هندوشاهي ده که هغه د انګریزانو دور دی یا نږدې دغه سل 200 کاله مخکې کوم وختونه تېر شوي دي نو داسې ځایونه شته چې هلته مذهبي مقامات دي هلته خلک بودیسټ راتلی شي د مختلفو سیمو نه خلک راتلی شي نو دغه ځایونه اون کول دي دغه ځایونه ډیولپ کول دي دغه ځایونو ته سړکونه کول دي مطلب دا کندرات چې کوم دي په دیر کې په چکدره کې موږ چټپټ کې انډان ډېرې کې بیا داسې په بره دیر کې ایون زموږ په دې کلو بانډو کې هغه ځایونه شته چې هغه پخواني دور د ارکیالوجیکل سپاټس دي خو دا ده چې زموږ خلکو د خپلې بېوقوفۍ د لاسه هغه په سرو پسې او په بوتانو پسې موږ راکندلي دي هغه ځایونه ټول وران شوي دي حالانکې سره د هغوی سره یا دومره وو یا دومره نه چې په دې سیمه کې اوسېده هغه هم زموږ باندې خوار فقیر خلک وو پخوا سره پیندونه چېرته خو دا چېرته یو ځای کې اکسیډنټلي یو څو تولد وسره راختلي بیا پسې موږ ټول کندرات سپړ دي یوازې د سپړډل او خراب حالت نه بلکې دې سره سمه دا خبره هم ضروري ده چې دغه سیزونه اون کول او دغه سیزونه حفاظت کول دغه سیزونه خپل اساسه ګرځول دام د دې قام ذمہواري ده چونکې موږ بدقسمتي دا هغه شاهین صاحب خبره چې موږ وایو چې بس دې کې پخوا کافر اوسېده هغه په یو طرف تللی دي که نه نو هغه موږ اون کوم نه هغه موږ خپل هم نه ګڼو حالانکې دا زموږ خپل زموږ مشرانو په دغه ځای کې اوسېده دې خاورې ته د بل ځای نه څوک راغلی نه دی که راغلي ډېر په کم تعداد کې راغلي دي او بل دا دې خاورې خپل خلک وو په هغه وخت کې بل مذهب اوس بیا اسلام راغی ورته ښه ښکاره شو ښه دی بیا مسلمانان شو نو دغه مذهبي ټوریزم چې کوم دی دا ریلیجس ټوریزم هم په دغه فریم کې شاملول غواړي نو دا یو څو بنیادي خبرې دي چې موږ باید یاد وساتو که موږ چې کله هم کار کوو نو په دې خطوطو باندې کار وکړو چې یو رویې او بل سهولتونه او درېیمه خبره چې دا ریلیجس ټوریزم او د هغې د پروموشن دپاره او د هغه ریلیجس چې کوم مقامات دي دغه پخوانو مذهبونو یا اوس چې په نورو ملکونو کې دغه خلک اوسېږي د هغې د دغه ځایونو مناسب حفاظت چې دی نو دا پکار دی نه صرف پکار دی بلکې دا زموږ په ګټه باندې تمامېږي او بله دا خبره هغه بیا خبره زړه بیرته سر ته راوړمه چې د دې ټولو خبرو مقصد چې دی نو دا زموږ فاینانشل گین دي او که دا نه وي نو بیا دا شي سسټینیبل نه پاتې کېږي لکه بیا د یو هفته نیمه میاشت نیمه کال نیم به موږ شغل وکړو خو که دا خلک راځي او موږ ته مقامي څه روزګار نه پیدا کېږي زموږ د خلکو ژوند نه بدلېږي موږ خلکو ته ملازمتونه نه میلاوېږي یا د کار یا د هغې روزګار نه پراخه کېږي نو بیا دا ټول څیزونه بیا سړي زړه پرېوځي لکه ظاهره خبره ده بیا سسټینیبل یا موږ جاري نه شو ساتلی نو خبره لږه اوږده شوه بخښنه غواړم خو دا خبره ډېره ضروري وه او دا خبره چې کوم خلک اوس د دې دپاره کار کوي د هغې دغه کارونه د هغوی دغه زیار د هغې دغه منډې د هغې دغه ترړې د ستایلو وړ دي د ټولو د کور ودانې د وخت راکولو دپاره یو جهان مننه